اوس یو سندرغاړی دی مشهور، هغه څه وخت کې تبلیغ کې وخت لګولی و، اوس بیا غریب چې کوم دی واپس شو. نو د دې په حق لرته یو دوه خبرې کوم عزتمندو، هر څنګه حالات په هر چا باندې راځي. قسم دې راشي زموږ د دې امامانو د زړونو نه تپوس وکئ چې د کوم امام 2000-3000 روپۍ تنخواهی، موږ خو الحمدلله ګزاره کېږي. د هغه امامانو ته وګورئ، د 100 کسانو خبرې هغه زغمي. نو په هر چا باندې غریبي راځي. ډېر امامان دي، ډېر نیکان خلک دي، کاروبارونو ته ووتل د غریبۍ د وجې نه. موږ له پکار دی چې موږ د خپلو ملګرو خیال ساتو. هغه یو ګیله وکړله چې بھئی ما نیک کار شروع کړو، زما د سره چا تپوس ونه کړو، هغه هم دا خبره غلطه کړې ده. یو انسان نه غلطي کېږي، بالکل یې غلطه کړې. ته به د الله دپاره نیک کار کې، د چا دپاره به یې نه کې. خو عزتمندو په ګیله باندې د انسان اختیار نه وي، په ګیله باندې چې د انسان زړه خفه شي، په ځان یې اختیار نه وي د انسان. ګیله کېږي د خلکو نه. لکه اوس ستاسو امام یم، تاسو چې زما خیال نه ساتئ، زما به ګیله کېږي که نه؟ یا تاسو زما مقتدیان یې، زم خیال نه ساتم او بدې ردې درته وایم، ته به دا څنګه امام دی یار، زمونږ خیال نه ساتي، موږ سپین ګیري خلک یو فلاني. ګیله د انسان کېږي عزتمندو. یو لوی انسان چې یو لویه لاره پرېږدي، ګوره هغه به لکونو کروړونو کې لوبېدو، اوس یې هغه د الله دپاره پرېغوستو. 2 کاله خو یو کار وکړو که نه. موږ له پکار دا و چې واقعي د هغه تپوس هم کړی وی. موږ ټول دې کې ګناهګاران. زه خپل سره میلاو شوی وم، ما وله دعوت ورکړی، خو دوی لم پکار دی عزتمندو کله چې تاسو باندې حالات راشي، لوی لوی علما کرامو سره میلاو شي، د هغې نه مشورې والې. ګوره جنید جمشید هغه باندې حالات رال، هغه لاړې تقي عثماني صاحب را مدذل العالي سره چې کوم دی مشوره وکړله. خو هغه ډېر زیات تقوا والا انسان و. هغه هم یو ځل داسې چل راوښتی و، بیا دوباره بګړاو شوی و، بیا الله رحم وکړو، بیا رالو، بیا ول الله رب العزت داسې مقام ورکو عزتمندو. د چا نه به نه امیده کېږو نه چې دا خو لاړی واپس ډم شو، دا فلانې شو، دا ډنګرې شو. نه نه، موږ له پکار دی چې د هغه حوصله افزایي وکړو. ډېرو کسانو ورته په نیټ باندې ویلي زه به دله پیسې در کوم، ښې خبرې ورته کړي، خیر دی ته تبلیغ مه پرېږده، ګیره واپس پرېږده، موږ به د تعاون کوو، موږ به د دغه کوو. ډېر ښه کسان دي ماشاءالله، هغوی له ورکړي. خو بعضې کسان ورته صرف او صرف کنځلې کوي. ته ډم وې او ته به ډم اوسېږي او ته به ډم مرې، او حالانکې دا داسې کسان چې په خپله باندې د ډمانو ګانې اوري. دا ډمان خو موږ کامیابو، دا په خپله نه کامیابېږي. نو د دې وجې نه عزتمندو چا پورې خندا مه کوئ. ستاسو په کور کې به ډمان پیدا شي، بیا به څه کوې. د مولایانو په کورونو کې چې کوم دی، یو مشهور ګلوکار دی، هغه د مشهور حافظ قرآن زوی دی، مشهور اداکار تېر شوی بدر منیر، د 100 سپارې حفظ کړې وي. نو مطلب دا دی د ښه کورنۍ په هر چا باندې هر قسمه حالات راتلی شي. ټیک د هغه غلط کار وکړو، موږ خو ورته کنځلې ردې بدې نه کوو که نه. ستا زوی تا سره چې کوم دی بېګړه وشي، ته ولله تسلي ورکړې. نو موږ علماو له هم پکار دي، تبلیغیانو له پکار دا دي. یو تبلیغي به د پاسه بیان وکړو، دا تبلیغ د دې دپاره فلانې پکار دی، لکه هغه له ورشه. یا دله پکار دا و عزتمندو، دا یاد لرئ چې کله دین ته راواوړئ نو میناروۍ سره راواوړئ، ځان نه یکدم بالکل پیر مه جوړوه، دنیا کار هم کوه، عبادت هم کوه. جنید جمشید داسې کار وکړو چې مشهور کس وګوره د خپل شهرت نه فایده اخیستل پکار دي. کمیسونه یې جوړ کړو او د هغې مشهورتوګیانې ورکړې او بوتي کې ځان له وویستلو. ورور هغه مړی دی، هغه بچي او وسیم اوس چې کوم دی په هغه دوکانونو باندې مزې کوي. حالانکې امام داسې وخت راغلی و جړلې و چې ما سره په جب کې صرف 100 روپۍ پرتې وي. دومره لوی کس چې په امریکا کې یو لوی لوی ګلوکاران او لوی لوی جینکې به هغې سره ګډېدلې، هغوی ما سره په جب کې صرف 100 روپۍ پرتې وي. خو ځان یې ټینګ کو، یو ځل پې بیا چکر رالو، بیا سم شو. انسان سمیږي. موږ خپل زړونو کې عزتمندو سره د ګیرو نه، سره د پټکو نه، زموږ په زړونو کې څومره غلط غلط خیالات راځي، څومره غلطې روپۍ خلکو سره پرتې دي، څومره په غلطو طریقو باندې موږ پیسې ګټلې دي. حرام ګلوکاري هم حرامه ده، دروغ هم حرام دي، سود هم حرام دی. چا سره د سود روپۍ دي، چا سره د ګلوکارۍ روپۍ دي. دا ټول عزتمندو د صحابه کرامو دور کې هم دا کسان هغوی سره مینه کړې ده، ځان ته یې رانږدې کړي دي. نو دله پکار ده چې د کپړو دوکان یې ویستې وې، بوتیک یې ویستې وې، نعتونه یې ویلې ښه مزېدار، په هغې باندې یې روپۍ اخیستې، پیسې اخیستې. د جنید جمشید نعتونه دي، اوس هم د هغې بچو له د هغه پیسې ځي. او دغه رنګې د نورو له پکار دي، شاهسخان له او د نورو ملګرو له پکار دي چې د هغه مرسته وکړي او هغه له لاړ شي او د هغه دادرسي وکړي او هغه له اطمینان ورکړي، تسلي وله ورکړي. او موږ ټول له پکار دي چې هغه ته دعا وکړو چې الله رب العزت دې هغه له استقامت ورکړي. نور دا یاد لري په دې باندې سړی کافر کېږي نه. مار دی له بس هغه ګلوکارۍ ته لاړې، یو ګناهګار انسان دی. موږ کې نور 100 ګناهونه دي، موږ هم ګناهونه دي. موږ به هغه ته وایو موږ ته دعا کوه، موږ به هغه ته دعا کوو. نو یو بل عزتمندو انسان توهین بالکل مه کوئ. صحیح ده که نه؟ انشاءالله الله دې عمل کولو.